چې د مرشد او د مرید په منځ کې څلور قسم نسبتونه یو ته نسبت انعکاسي ویل کېږي، یو نسبت القائی دی، یو نسبت اصلاحی دی، او یو نسبت اتحادی دی. نسبت انعکاسي دا چې په لومړي ځل څوک د چا نه بیعت شي او متبع سنت مرشدي وي، د هغه په محفل کې کینی، نو د هغه د محفل د هغه د صحبت هغه اثرات دی په خپل ځان باندې ویني، نو دته د ځان خپل ډېر پاک پاک ښکاري. وجه دا دی چې اثر پې باندې د هغوی او د دې مثال داسې دی لکه د عطار په دکان کې سړی کیني عطر فروش، نو دی عطر یې نه لګولي، خو هغه عطار د دکان هغه فضا او ماحول ټول خوشبودار دی، دې خوشبويي محسوسوي. او چې دغه صحبت نه دی کله لاړ شي نو بیا دغه وخت کې هغه اثر نه. ځکه ډېر حضرات دا وایي دلته چونکې نیکان خلق ناست دي، نو بعضې سړی چې ډېره موده پس راشي یا داسې په ګډو وډو کې وخت تېر کړی، نو هغه وایي چې دې مجلس ډېر زیات خوند وکړو، دا د صحبت هغه لنډ اثر وي. خو چې کله دلته نه لاړ شي نو بیا هغه کیفیت نه محسوسوي. نو دغه وخت کې پکار دی چې مسلسل دی د چا ښه صحبت ته ځي، مسلسل چې مسلسل ځي نو دا به کلکېږي. نو د نسبت انعکاسي نه بیا نسبت القایي جوړ شي. په نسبت القایي کې بیا مرشد او شیخ توجه کوي، نو هغې توجه سره د اصلاح وشي. دغه اصلاح چې دی بیا د هغې مجلس نه پاسي، نو بیا هم د سره هغه نښتي، خو د هغې حفاظت کول پکار دي. او د هغې مثال بیا داسې لکه ته چا سره اور بلیږي او مومبتي خپله بله کړي او د هغه نه یې یوسي، نو دا مومبتي به داسې په حفاظت کې وړی چې ګیر چاپېر به دې نه لاس نیولی چې چېرته مړه نه شي، او که حفاظت یې نه کوې معمولي هوا پرې راغله نو دا به مړه شي. نو دغسې چې کوم ستا زړه کې ښه خبره ننوتې ده او تا پورې ښه اثر نښتی دی، د هغې به اوس حفاظت کوې. د غلط مجلس نه به ځان ساتي، د ګناه نه به ځان ساتي، ګنې دا اثر دا ختمېدی شي. دیم بیا نسبت څلورم بیا نسبت اتحادي وي. نسبت اتحادي هغه چې په هغې کې دغه مرید د خپل مرشد په شان شي، د هغه په زړه کې چې کومه خبره راځي هغه د ده په زړه کې راځي، هغه چې کوم سوچ کوي هغه سوچ دیم کوي، د دوی دواړو حالات یو شان شي. نو دغه نسبت اتحادي رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نسبت اتحادی حاصل، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې به کومه خبر راتله هغه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتله،